کوم اوس دا موبایل دی نت دی او دا سوشل میډیا ده په دې کې رنګ پرنګ خبرې راځي نو په دې کې بعضې خلک داسې چې هغوی د دې علماو نه د نیکانو بزرګانو نه د دې خلکو نفرت پیدا کول غواړي او قدرتي ستاسو دا دوره مخلوق چې نن راغلی یې نو دا د څه د وجې راغلی خو دین سره مو مینه ده که علماو سره مو مینه ده ځکه راغلي په دې ګرمای کې دلته خو چا خبره څه شته هم نه چې ګنې تاسو له څوک درې خو د دې وجې راغلي نو لکه چې دا هغوی ویني نو هغوی وایي چې په څه طریقه به دا خلک د دین نه د دې علماو نه متنفره شي نو د علماو د بدنامولو لپاره د جوماتونو د مدرسو د بدنامولو لپاره رنګ په رنګ خبرې کوي نو وختي راته یو ملګري هغه واورول چې یو کس دی ډېر منحوس دی ډېر سپېره سړی دی چې داسې خبرې کړي چې دا مدرسې څه کوي او دې څه کړي ستا مدرسې څه جوړ کړي دي انجینر جوړ کړی دی او که ډاکټر یې جوړ کړی دی او که څه یې جوړ کړي دي څه ستا مدرسې څه وکړل دا د دې دپاره وایي چې ستاسو د مدرسو نفرت پیدا شي ستاسو علماو نه نفرت پیدا شي محترمو داسې خلکو په خبرو باندې به نه تېروځئ اول خو دغه سړي کې خبرې شته خو عقل والا خدای نه دی ورکړی دا سړي د عقل پکار چې دا مدرسه د څه ده په دا ډاکټر جوړولو لپاره ده دا ډایرکټر دغه د انجینر د جوړولو لپاره ده دا مدرسه هر یو شي جوړولو لپاره خپله کارخانه وي چې ته غوړو کارخانې ته لاړ شي چې دا سړی روکه دې ستا دا کارخانه شي دی خو نه ګاډر جوړ کړه نه پټای جوړه کړه نه به وایي دی نه چې دا سړی وتړی د مزو کې څه فرق دی د ډاکټر له بوځئ یو یا په دغه منټل هسپتال کې داخل کوي چې نور دا نور لیوني ولې یو څو ګوسړې ورکړي نو د مازغه به ټوله شي ته راغلی د غوړو کارخانې ته یې اګورې پکې ګاډره پټي داسې کېږي نو ته راځې مدرسې ته غواړې ته ډاکټر ډاکټر میډیکل کالج ته لاړ شي نو هلته اوس که ته میډیکل کالج ته چې روک دې میډیکل کالج شي د روسه پورې یو مفتي صاحب جوړ نه کړو نو ستا مازغه کار کوي دا ته پته ولئ مدارس کم خلک پیدا کوي مدارس هغه خلک پیدا کوي دا نور سیزونه چې دي دا نور ټول خلک چې دی نو دی د دې جوسې خدمت کوي انسان دپاره ښه خوراک ښه جامه ښه سکون ښه سهولت ښه سیزونه دا سیزونه پیدا کوي او عالم مدرسه دا د خلکو لپاره څه پیدا کوي ښه اخلاق ښه انسانیت ښه تقوا ښه پرهیزګاري ښه نیک عمل ښه ښکلی آخرت ښه ښکلی مرګ ښه ښکلی قبر ښه ښکلی جنت ښه ښکلی آخرت دی دا پیدا کوي نو ته دلته کې دا ګورې دا ستا عقل دی خو دی په دې څه پوهېږي هر د کشمالانو په موی وایي څه پوهېږي دی په دې خو نه پوهېږي که نه خو دا نور خلک خو پې دوکه شوي دا دی خو رښتیا وایي حالانکې پوه نه دي چې د ده د عقل مطابق دا خبره ده د مشرانو خبره یو مشر یو بل مشر ته وي زموږ مشر الله دې وبخي حاجي صاحب شیر محمد حاجي صاحب نو هغه دا خبره کوله ډېرې ښکلې خبرې به وي د هغه یو حجره کې ناست یو مشر دی یا بل مشر ته وایي چېرې دا خلک وایي چې د حکومت ډېر مالدار دی نو یا بل مشر ته وایي چې او که نه ډېر مالدار دی وایي چې نه ډېر مالدار دی نو ته یې او که نه مالدار دی که نه وی یو څلوېښت کلبې به یي نو هغه ورته نه کلبې خو یې ډېرې دي د نغدو پې هم ګمان کېږي چې نغد هم ورسره شته نو خو د هغوی د عقل مناسب خبره وکړه هغوی خو یې مالدار دی ته وایي چې کلبې ډېرې نو دا به مالدار وي اوس په دې خو نه پوهېږي چې حکومت په کلبو څه کوي دا سړی دقه شان بېوقوف دی چې دا خبره کوي ته ګوره ته تپوس دا خبره چا پورې کوي مدارس هغه خلک پیدا کوي چې هغه انسان ته انسانیت ورکوي انسان کې انسانیت پیدا کوي عالم چې جوړ شي رڼا بله شوه هغه تا ته حلال او حرام وښودل پاک پلیت او جایز ناجایز یې ته وښودل ښه او بد یې ته وښودل د ژوند طریقې یې ته وښودله مرګ به دې څنګه وي د هغې چې مرګ دې ښکلی شي قبر دې ښکلی شي آخرت دې ښکلی شي چې دا مخ دې ښکلی شي دا یې درته وښودل او که چېرې دا عالم نه نو غویې به وي غویې لولا العلماء لصار الناس كلهم كالبهائم حدیث کې راځي که چېرې عالمان په مخ د ځمکه نه وي قسم دی دا خلک به څاروي وي څاروي به وو
که چېرې دا خلک نه وي. او حقیقت ته سارون هم بدتر دي چې چا کې عالم نشته. دا چین خو زموږ نه ډېر مخکې تللی دی او عقل هم ښه تیز دی. کم کم ایجادات یې وکړل، خو چې مدرسې پکې نشته، عالمان پکې نشته، نو سپي خوري. نو تا به هم سپی خوړ، پلیته غلیظه سپیرو چې د علماو په حق کې داسې خبرې کوي. تا به سپي خوړل، تا به چیندخان خوړل، تا به شمشوتای خوړی، تا به ماران خوړل، تا به منګکان خوړل، تا به یی چې په نامې ګنده نو تا به خوړو. دا د چا برکت دی چې دا ته نه خوري؟ دا ستا د عقل برکت دی؟ نه، که عقل وی نو هغې خلکو به دا نه خوړل. د هغې عقل زمونږ نه ډېر دی، کم کم ایجادات یې وکړل. دا چې هغه هر څه خوري موږ هر څه نه خورو، دا ولې؟ دا برکت ته د علماو د مدرسو دی. نو موږ ته وایي دا خور ده، دا مور ده، دا ښځه ده او دا لور ده او دا زیه دی او دا حق دی او دا حق دی. دا څیز موږ ته ښایي. دا او تا سره یو د ټر غم دی، هغه الله دې علی کې رحمت کې زموږ مشر مفتی صاحب مفتی فرید صاحب هغه وایي چې دنیا څه ترقي میلاویږي نو یو ټر به ورسره یو ځای کېږي، یا ماسټر به وي نو چې لږ ترقي وکړي نو هیډ ماسټر به شي، نو چې یو بل ټر به شي، نو چې لږ اوچت شي نو یو بل ټر به شي، نو اخري سر ته چې ورشي نو ډایرکټر به شي، نو بیا ټر شي. نو خو یو ټر به نه جوړېږي. نو ته صرف ټر ته اوچت ګورې. دا ټر خو در هغې پورې دی چې څوک ورې سترګې غړې دي، چې سترګې پټې شي نو ټر ختم شو، بس د ټر کیسه ختمه شوه. او د دې خلکو کیسه اوس شروع شوه چې دی سره د وخت تېر شوی، دا کیسه اوس شروع شوه. محترم د خلکو په خبرو ګورې مه تېروځئ. ښه داسې قسم خلک به پیدا کېږي چې ستاسو علماو نه، د بزرګانو نه، د اولیاو نه، د نیکانو او د دې خلکو نفرت پیدا شي. الله دې زموږ د دې خلکو سره محبت پیدا کړي. د دغه خلکو عقل کار نه کوي. ذلک مبلغهم من العلم، د دې علم در دغه پورې رسېدلی چې بس د دنیا ښایست ملاو شو نو بس دغه زموږ اخري حد دی. حالانکه دنیا نه وروسته بله دنیا را روانه ده، هغې سره به څه کوو؟ د هغې ښایست چې ملاویږي په دې کارخانو کې ملاویږي. ښه د مرګ ښایست دا په دې کارخانه مدرسه کې ملاویږي، د قبر ښایست دا په دې کې ملاویږي، او دا د آخرت ښایست دا په دې کې ملاویږي، او د دنیا ښایست دغه په یونیورسټو کې ملاویږي، دا په کالجونو هغه په خپل ځای ښه دي. یو خدمت ته د انسان کوي، هغې انکار موږ نه کوو، ډېر بهتر دي، خو د دنیا دپاره دي، او دا بهتر دي، دا د آخرت دنیا دپاره هم دي او د آخرت دپاره دي. الله دې زموږ او ستاسو د نیکانو بزرګانو